عمر رضی اللہ عنہ به فرمایل زه حیران ماغه کس ته چې د مالداری غواړي او مالداری د نکاح نه علاوه په بل څه کې تلاش کوي دا زما په سمجھ کې نه راځي نکاح سره مالداری راځي التمسوا الرزق فی النکاح رزق په نکاح کې تلاش کوي تزوجوا النساء فانهن یاتین بالمال تاسو د خزو سره نکاحګانی کوي دا کمی ناویانی چې تاسو کور ته راځي دا ځان سره مال راکاږي رزق راکاږي نکاح سره برکت راځي نکاح سره مالداری راځي التزوج هو الحج الاکبر چا نکاح وکړه د حج برابر ثواب وشو زمونږ تاسو ایمان دادی او دا د قران وینا د وفي السماء رزقكم وما توعدون الله فرمایي تاسو رزق د اسمان نه دی النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین نصیب او قسمت او مقدر به درته ضرور ملاویږي اگر که د دوه غرونو لاندې ولی نه موسی علیہ السلام ته الله فرمایل دا کانی پام سوا کانی چې و مات شو دویم روت دا دویم پام سوا مات شو دریم روت دا دریم پام سوا چې مات شو پاغي کې یو چنجیر روت خله کې شنه پانه ده او چنجي وي سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني ډیر پاک دی غزاد چې زور تخکارم आवाज می اوري کور می پیجني او مال دل رزق راکې زم تیر نیم چې دریو کانو کې دنه چنجي لشنه پانه ورکی مو طالب الله رزق نه راکې الله زمونږ رازق دی پلار زویل واده نه کی دا واده ولې نه کی بیروزګار دی روډ ماستر دی شریعت وی دی روډ ماستر لواده وکا دی بیروزګار لواده وکا دی قرضداري لواده وکا الله به رزق کی برکت پیدا کی الله به مالدار کی او به چې بچی پیدا کی څومره چې بچی زیاتیږي دومره رزق کی برکت زیاتیږي بیت الله سبیان فیه لا برکت فی حدیث کې راځي کور کې ماشومان ني کور کې به برکت هم ني ليس له ولد انقطع اسمه د کم پلار چې اولاد دي د دې پلار نوم به ختمي د کم پلار چې اولاد ني مر نه پسې سوق نوم علي نوم خو پرې دا قبر هم د خلکو نه يرش دا خو چې ستا بچیشته نو تا خلک یادې دا ماشومان سوق دي دا د پلان کې ما زامن دي الله دی وبخي ستا نوم چې خلک علي تا ته دعا کوي دا ماشومان سوق دي دا د پلان کې بابا نوسيري او دا بچي به څومره منځونو تلاوتونه کوي او ذکر اسکار بکی دعاګانې بکی دا ټول تا پسې در روان دي دا اولاد ستاسو لپاره صدقه جاریه ده او چې څومره بچی کور کې زیاتی دومره رزق کې برکت زیاتی بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان چھوٹا خاندان زندگی آسان تو ورتوے بڑا خاندان اللہ روزی رسان او بچے دو اچھے ډیر بچی ډیر برکت بچو سره کور کی برکت راځي واده سره برکت راځي نکاح سره برکت راځي مسکین رجل ليس له امرأة وان كان غنيا یو سړی ډیر مالدار دی کلی خان دی نواب دی د زر جیره بجیداد مالک دی بلکې د ملک صدر وزیر اعظم دی د صوبې گورنر دی وزیر اعلی دی خود د نکاح نشته خزه نشته وې د تبه مالدار نه وې دا فقیر دی دا مسکین دی ومسکینه امرأة ليس لها زوج یو خزه ډیره مالدار ده د دنیا هر نعمت هر خوشحالي شته نکاح نشته وې د ته مالدار مو وې دا فقیر ده دا مسکینه ده نکاح دا مالداری راولي سعيك الى المسجد وانصرافك الى اهلك في الاجر سواء ستا مسجد تتل او راتل په ثواب کې برابر دي په شرط د دې کستا نکاح شته او ستا واده شته او ستا خزه شته مسجد ته چې موږ راځو موږ ته څومره ثواب ملاويږي کور دې چاردامو کور روان شوي فاجره كاجر الحاج المحرم لکه تا چې احرام تړلې دی بیت الله شریف ته رواني قدم علی نیکی ملاویږي ګناه معاف کیږي جنت کی درجه بلندیږي مسجد تر ورسېدي مونږ دیو کو داغي خپل ثواب دی بیان تکینا سي دی خپل ثواب دی تلاوت دیو کو داغي خپل ثواب دی ذکر دیو کو داغي خپل ثواب دی خود دی پیزار د زین واپس روان شي اوته کور ته زی نو واپسې کې درته اجر ملاویږي نو تاسو کې بدوه قسم خلک کی یو هغه خلک چې دا غوي نکاح شته خزشته بچیشته دوی چې واپس کور ته رواني واپسې کوم چې قدم علی نیکی ملاوي ګناه معاف کیږي جنت کی درجه بلندیږي ځکه نکاح عبادت دی نکاح د الله حکم دی
نکاح د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی دوی ته واپسې کې اجر ملاوي او چې دا چا نکاح نه د کړي نو راتلو کې دوی ته اجر ملاو شو د مونږ اجر ملاو شو او د تلاوت اجر هم ملاو شو د بیان اجر هم ملاو شو خو د دې ځای نه چې اوس واپس روان شي نو واپسې کې دا تشو کې روان